ولقد اخذ الله يقينا اغسد الله جل شانه ميثاق بني اسرائيل پوخ لوز د بني اسرائيلنا وبعثنا منهم اولغل من دوینا 12 نقيبا دولس مشران وقال الله اويل الله جل شانه اني معكم يقينا زستاسو مرغريم لئن اقمتم الصلاه كتاسو پابندي کوي د مانزو واتيتم الزکات او ورکوي زکات وامنتم برسلي او ایمان مولرلو پر رسولانو زما وعزرتموهم او امداد موکړو د دوی واقرضتم الله او قرض مورکړو الله جل شانه تا قرضا حسنا قرض په اخلاص لأكفرن عنكم خام خابل لكم تاسونا سيئاتكم بديس تاسو ولأدخلنكم او خام خاب داخل كرم تاسو جنات بواقنك تجري من تحت الانهار چه بهيگی لاند داغینا ولي فمن كفر بعد ذلك نو چاچ کفر رسول دینا منكم دتاسونا فقد ضل نو يقينا گمراش وغا سواء السبيل د برابر دلارینا. سورة المائدة آية نمبر 12. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. صدق الله العظيم. پدی آیت کریمہ کی اللہ جل شانہ جدی امت خلق تا دا حکم فرمائی چې څنګه تاسو ته د عدل او د انصاف او دغه د نور احکامو ترغیب چې تاسو ته ملاويږي حکم چې تاسو ته ملاويږي دا صرف تاسو ته نه دی بلکې بني اسرائیل ته او مخکینی قومونو ته هم دغه حکمونه هغه ملو شو. سرنګ چې بني اسرائیل نه الله جل شانه پوخ لوز د دې خبري اغشتي او چې زب تاسو باندې دولس مشران هغه مقررو او زما مدد به هم تاسو سره شامل حال وي. وقال الله اني معكم بشک زب هم تاسو سره يم زما مدد به تاسو سره وي. خدای د پاره شرایط دي او دا شرایط صرف د بني اسرائیل د پاره نه دي بلکې قیامت پر راتون کی مسلمانان چې کله هم دغه شرایط باندې پوره وي د الله تبارک وتعالى مدد هغه سره وي. هغه شرایط کوم دی پاغي کې دا دی چې لئن اقمتم الصلاه کتا سو پابندي کوي د مانزه نو دی آیت مبارکه نه معلومه شو چې د الله جل شانه مدد حاصلولو د پاره لومبه شرط هغه اقامت الصلاه دی د مانزه پابندی ده او چې کله یو مسلمان د مانزه پابند وي د الله تبارک وتعالى مدد د سره شامل وي معیت خداوندی د سره شامل وي زکات بندا او د رب العالمین په منځ کې یو مضبوط او جوور د تعلق ذریعہ هغه منځ دی او د ایمان نه بعد چې کوم اهم سیز دی هغه منځ دی او چې کله د مسلمان منځ کامل وي نو الله تبارک وتعالى د رزق فراخ ساتي د عمر هغه کی برکت وي د په مال او دولت کی برکت وي د په ژوند کی برکت وي. او دغه سي حدیث پاک کی راځي چې کله یو انسان په قبر کې خودل شي ټول نړمبي د مانزه سوال جواب کیږي. نړمبي سوال هغه د مانزه کیږي چې کله د انسان
د حساب او د کتاب په دوران کې منځ کامل وي نو ټول اعمال ورسره کامل وي او چې کله منځ ناقص وي نو ټول اعمال ورسره ناقص وي. لہذا انی معکم زبتا سریم خو شرط دا چې لئن اقمتم الصلاه تاسو پابندي کوئ د مانځه. دویم معیت خداوندی د الله مدد حاصلولو لپاره وآتیتم الزکات او دا چې تاسو ورکوي زکات نو د الله جل شانه معیت د الله مدد او نصرت حاصلولو لپاره یو شرط او یو طریقه هغه د زکات ادایګي ده. زکات په معنا د صفائی او د تطهیر راځي چې کله یو مسلمان د خپل د مال زکات وباسي نو د مال بقایه چې کوم مال وي هغه پاک شي او دغه چې کله یو مسلمان په صحیح طریقې سره د خپل د مال زکات وباسي یو طرف ته د مال پاک شي بل طرف ته د باطن هغه پاک شي او د انسان په روحاني امراضو کې یو مهلک مرض ایمان ته نقصان رسون کی مرض هغه حب مال دی، حب دنیا ده، د دنیا محبت او د دنیا محبت حب الدنیا رأس كل خطیئه. دوانو جهان سردار مبارک فرمایي چې د دنیا محبت دا د هر ګناه جړه ده چې څومره جرایم په دنیا کې کیږي د دې ټول جرایم شاته چې کله موږ تاسو تحقیق کو او دغه بیخ او انتها ترسو نتیجې ترسو هغه صرف او صرف یو سبب وی چې هغه حب دنیا دی، د دنیا محبت دی. ځکه د الله محبوب پیغمبر فرمایي چې حب الدنیا رأس كل خطیئه، د دنیا محبت د هر ګناه جړه ده. د دنیا په محبت کې انسان مبتلا شي، غلام کوي، ډاکی هم چي اچي، د دنیا په محبت کې چې هغه حسد هم کوي، د دنیا د محبت د وجنه قتل او غارتګریم کوي، د دنیا د محبت د وجنه سودخوریم کوي، د دنیا د محبت د وجنه رشوت عملي، د دنیا د محبت د وجنه هر ګناه هغه کېږي لګیا ده. نو زموږ استادو په معاشره کې چې څومره جرایم کېږي د دې ټول جرایم او شاته دغه حب دنیا، حسد، بغض، عناد، کینه، دغه روحاني بیماریان دا کار فرمای. لہذا چې کله یو مسلمان د خپل د مال صحیح زکات ادا کوي نو یو طرف ته د مال پاک شي او حدیث پاک کې راځي چې کله د زکات مال د چا په مال کې شامل شي، یعنی یو سړی د خپل د مال زکات نه وباسي، هغه زکات مال د په مال کې ګډ وي نو دغه مال الله جل شانه چې دغه هلاک کوي. نو د زکات د وجه نه د چې کوم نور پاک مال وي هغه هلاک شي او چې کله د یو سړی طرف نه خپل د مال صحیح طریقې سره زکات ادا کړی شي نو الله رب کائنات د نور مال حفاظت کوي. یو طرف ته د مال محفوظ شي او بل طرف ته الله تبارک وتعالى د زکات د ادایګۍ د وجه نه د باطن چې دی هغه پاک کی، د زړه صفا شي او چې کله زړه صفا شي د حب مال نه، حب جاه نه او د دنیا د محبت نه زړه پاک شي نو قران کریم وایي قد افلح من تزکا، قد افلح من زکاها. یقینا هغه خلق کامیاب شو چې خپل ځان پاک. نو انسان پاک کیږي، د انسان مال، د انسان باطن چې پاک کیږي د حب مال او حب دنیا نه د زکات په ادایګۍ سره پاک کیږي. نو چې زکات یو طرف ته د پاکیزګي ورته حاصلېږي، طهارت ورته حاصلېږي، بل طرف ته د الله معیت او د الله جل شانه محبت او نصرت خداوندی هغه د زکات په ادایګۍ سره حاصلېږي. ځکه فرمایل انی معکم زبتا سریم خو په شرط دی چې لئن اقمتم الصلاه چې تاسو د مانځه پابندي کوئ او اتیتم الزکات او تاسو زکات ادا کوئ او بل شرط معیت خداوندی، نصرت خداوندی حاصلولو لپاره و آمنتم برسلی او ایمان مولرلو تاسو پر رسولانو زما. انبیاء کرام 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام باقی باندې ایمان لرل او جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په ختم نبوت باندې ایمان لرل. دا و آمنتم برسلی پر رسولانو باندې ایمان دی. وعزرتموهم او امداد موکړو د دوی، د رسولانو امداد څه شی دی؟ جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه بعد د ختم نبوت هغه دروازه بند ده، د نبوت او د رسالت دروازه بند ده. د حضور صلی الله علیه وسلم نه بعد قیامت پور راتون کې انسانانو د رشد او هدایت د پاره
د دعوت او تبلیغ کار د امت هر مسلمان هغه بکي د الله دین طرف ته خلق را بلل د الله قرآن طرف ته د الله کتاب طرف ته د الله کور طرف ته د مانزه طرف ته د نیک اعمالو طرف ته نور مسلمانانو ته دعوت ورکول دا د هر مسلمان فرض منصبی ده الله رب کائنات فرمایي چې زما محبوب پیغمبر دوی ته وایي قل هذه سبیلی ادعو الى الله تورته وایي چې دا زما کار دی چې د الله دین طرف ته خلق را بلم نو لہذا د امت د هر فرد دا ذمہ داری ده چې هغه د الله دین طرف ته قرآن طرف ته د الله کور طرف ته د مانزه طرف ته نیکی طرف ته خلق را بلی نو دا د پیغمبرانو سره مدد او نصرت کول دي واقرضتم الله قرضا حسنا او قرض ورکړو الله جل شانه د قرض په اخلاص حالانکه د الله مال دی د الله په لار کې چې ورکی الله جل شانه استحسانا د نیکی په تور باندې د خپل د رحمت په توفیل وي چې دا څوک چې زما په لار کې مال خرج کوي دا سیده چې ګویا کې مال قرض راکړي حالانکه د الله مال دی د الله په لار کې خرج کول دي نو د دې په بدل کې الله جل شانه سور کوي لو کفرن عنکم سیئاتکم نو خامخاب لری کړم زستاسو نه بدی استاسو ولا ادخلنکم او خاب داخل کړم زتاسو جنات په باغونو کې تجری من تحت الانهار چې بهيږي بلاندې داغینه نهرونه ولی فمن کفر بعد ذلك چا چې کفر وکړو رسول دینا منکم تاسونا فقد ضل یقینا گمراه شدي سواء السبيل د برابر لارینا ولقد اخذ الله يقينا ابسد الله جل شانه ميثاق بني اسرائيل پوخ لوز د بني اسرائيلنا وبعثنا منهم اولغل من دوینا 12 نقيبا دولس مشران وقال الله الله جل شانه اني معكم يقينا زستاسو مرغريم لئن اقمتم الصلاه كتاسو پابندي کوي د مانزو واتيتم الزکات او ورکوي زکات وامنتم برسلي او ایمان مولرلو پر رسولانو زما وعزرتموهم او امداد موکړو د دوی واقرضتم الله او قرض مورکړو الله جل شانه تا قرضا حسنا قرض په اخلاص لأكفرن عنكم خامخابل لکرم تاسونا سیئاتکم بدیس تاسو ولأدخلنکم او خامخاب داخل کرم تاسو جنات بواغونو تجری من تحت الانهار چی بهیگی لاندی داغینا ولی فمن کفر بعد ذالک نو چاچ کفر وکړو رسول دینا منکم د تاسونا فقد ضل نو یقینا گمراه شو سواء السبيل د برابر د لارینا صدق الله ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك